أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرستم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 30 آیات نمبر 234 اور 235 دو آیاتونه ویلې کېږي. اس دی آیت کې الله جل جلاله فرمایي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 أشهر وعشرا. کم کسان چې د هغوی وفات شي تاسو نه او بیبیانې ښځې چې نو هغه پرېږدي نو دغه ښځې به انتظار کوي زمانه عدت چې نو هغه به تیری په خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې. اوس دینه مخکې مونږ چې نو هغه د عدت متعلق مکمل تفصیل سره چې نو هغه بحث کړولو. اوس دغه عدت چې کله وي نو د عدت متعلق حکم چې نو هغه داولو چې یا به دغه ښځې چې نو هغه طلاق کړی شوی وي یا به خاوند وفات وي. نو که طلاق ورته ورکړی شوي د هغې مکمل عدت د هغې څنګه احکام دی هغه ټول ویلی شو. اوس دې آیات کې د هغې کسانو د هغې تذکره کېږي چې د چا خاوندان وفات شي او د خاوند د مرګ نه د هغې چې نو عدت بسي. دې کې صرف چې نو هغه 2 خبرې دي، یا به د دغې ښځې حمل شوی وي یا به حمل نه. که چېرته حمل وي نو بیا د دغې ښځې عدت چې نو اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن سورة طلاق آیات نمبر 4 چې نو هغه موږ ویلو. بیا په دې صورت کې د دې عدت هغه چې نو صرف او صرف وضع حمل ده. که دا د مرګ په 2مه ورځ وشو، که د مرګ نه 2 غنټې بعد وشولو او که د مرګ نه چې نو هغه سره 10 میاشتې 9 میاشتې بعد وشولو، هر زمانه چې وکسور ټیم په کوم وشو خو د دغه ښځې عدت د غلس د چې نو هغه به وضع حمل وي. اوس که چېرته د دغې ښځې چې نو هغه حمل نه وي نو بیا به هم کتلی شي برابر خبر ده که دې واده شوی وي او که واده یې نه وي شوی خو چې نکاح یې شوی که واده یې شوی وي او که واده یې نه وي شوی، که وړه وي او که څه مشره وي زړی، په دواړو صورتونو په هر صورت کې بیا د دې عدت چې نو 4 میاشتې او 10 ورځې دی. په هر صورت کې بیا د دې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. استاد بزین کې ودا راځي چې دغه نه مخکې خو مونږ د سورة احزاب آیات نمبر چې نو هغه 49 په هغې کې مونږ ویلو الله جل جلاله چې نو په هغې کې ارشاد فرمایلو مالکم علیهن من عدت تعتدونها، چې کومې ښځو ته چې نو هغه طلاق میلاو شلو او دغه طلاق چې کومې ښځې ته میلاو شوی وي دا ښځه چې نو هغه څه وي دې ته واده یې نه وي شوی، نو چې کله واده نه وي شوی د دغې ښځې عدت چې نو هغه خو مونږ ویلو د هغې باندې د سره عدت شته نه. سورة احزاب آیات نمبر 49 کې دا ول چې کله چې نو هغه تاسو یو ښځې له طلاق ورکوي طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدت تعتدونها، نو د هغې عدت نشتی. خو دا یاد ساتئ کله چې د ښځې چې نو هغه سوی نکاح شوی وي او د نکاح نه وروستو د دې واده که شوی وي او که نه نو په دغه صورت کې به بیا د دې عدتو دا به نو 4 میاشتې او 10 ورځې. په دې کې چې نو هغه دغه دخول واده کېدل چې نو هغه والا شرط نه دی. اوس دا چې نو هغه قرآن آیات کې خو داسې نه، اوس حدیث مبارکه
نو امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن ابو داود کې، امام ترمذی رحمت الله علیه په سنن ترمذی کې، امام ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن ابن ماجه کې، امام نسائی رحمت الله علیه په سنن چینو آغا نسائی کې، امام احمد رحمت الله علیه په خپل، امام بهقی رحمه الله په خپل کتاب د احادیث کتابونو کې نو د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث ذکر کړی دی، او امام ترمذی رحمت الله علیه چې نو دغه حدیث ته نو وی هاذا حدیث حسن صحیح، دا حدیث چې نو هغه صحیح دی. علامه ابن کثیر رحمه الله، ابن عابدین کثیر چې نو حکم تفسیر ابن کثیر چې لیکلی دی، حافظ اماد الدین داغه چې نو هغه وی چې دا حدیث چې نو هغه صحیح دی علی شرط مسلم، د دې روایتونو چې نو راویان په شرط چې نو هغه د مسلم چې کم شرایط دي هم د هغه مطابق دغه حدیث بالکل صحیح دی. وز دغه حدیث سنی نو پاغي کې راځي چې کله حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه د کوفه گورنر مقرر شو، نو داغه د خالد نه یو مسله رااله، مسلې کې نو هغه تپوس دارالو چې زمونږ یو کس نو هغه جنې وفات شوی ده، د دغه جنې چې نو هغه نکاح شوی دی او د رخصتۍ د واده نه مخکې د هغې خاوند وفات شوی دی، د دې متعلق موږ ته مسلې چې نو هغه حل وایي. نو بیا هغه وایي چې زموږ په دې خپلې مسله کې درې شقه دي. شق نمبر 1، سوال نمبر 1 په هغې کې دا دی چې د دې ښځې باندې عدت شته او که نشته. شق نمبر 2 چې نو هغه دا دی چې دې ښځې دپاره میراث شته که نه، دې دپاره میراث هم نو مقرر کړی. او شق نمبر 3 چې نو هغه دا دی، جز نمبر 3 دا دی چې دې ښځې ته به د دغې خاوند چې نو میراث میلاویږي او که نه. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه چې کله د دې سوال تپوس وکړی شولو، هغې تاسو ماله د دې متعلق چې نو مهلت راکئ. دا حکم ما چې نو نه په احادیثو کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی، زما ته چې څومره احادیث معلوم دی، او نه د قرآن پاک په آیاتونو کې ما داسې لیدلی دی. نو چې کله دغه نشته نو ما ته به تاسو دې مبارک چې نو هغه مهلت راکئ. کله چې هغه له مهلت ورکړلو، دویمه دریمه ورځ د هغو ته وښوله، په دې ورځ به تاسو راشئ، عدالت به لګېدلی، فیصلې به کېږي، ستاسو د مسلې به هم تاسو ته جواب چې نو هغه میلاو شي، تاسو ته فتوه میلاو شي. کله چې دغه کسان بیا چې نو رالل، نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وفرمایلو چې د دې متعلق زما چې نو هغه د قرآن احادیث کې خو ما مخکې نه تیر نه شولو، البته دې ښځې ته به چې نو هغه عدت په دې باندې نشته، عدت په دې ښځې باندې چې نو هغه شته 4 میاشتې او 10 ورځې، نکاح یې شوی دی، رخصتي واده یې نه شي، عدت به د دې 4 میاشتې او 10 ورځې. دویمه خبره د هغوی دا کړې وه چې د دې ښځې دپاره مهر نو مقرر شي، دې ته به مهر میلاویږي که د دې به د مهر څو کمي وي، دې ښځې ته به مهر مثل میلاویږي. درېیمه خبره وی چې د دې ښځه چې نو د دغې خاوند نه په میراث کې چې نو حصه اخیستی شي او که نه شي، او د هغه په میراث کې به دې ته چې نو حصه میلاویږي. اوس چې کله عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا فیصله وکړله، نو په دې کې نو یو صحابي راپاڅېد، معقل ابن سینان رحمت الله علیه رضی الله تعالی عنہ. معقل ابن سینان رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه راپاڅېدو، وی حضرت عبدالله ابن مسعود ته وفرمیل حضرت تاسو چې کومه فیصله وکړله، دا فیصله ما په خپلو غوږونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې وه. او بیا د هغه صحابیې چې نو هغه نوم هم وایسته چې بروا بنت پلار نوم یې ورسره وایستو، چې ما د هغې چې نو هغه دغه مسله اورېدلې وه. حضور علیه الصلاۃ والسلام نه مونږ تپوس وکړو د هغې په باره کې، نبي علیه الصلاۃ والسلام هم دقه شانتې وفرمیل دا کم خبره چې تاسو وکړله چې کومه ښځه د هغې نکاح وشولو، واده یې نه شوی، او په دغې نکاح کې مهر چې دی نو هغه ذکر نه شولو، نو د دغې ښځې دپاره حکم دا دی چې د دې باندې به عدت 4 میاشتې 10 ورځې به وي. دویم دې ته به مهر مثل میلاویږي، او درېیم چې نو هغه د دې دپاره به چې نو د دغې خاوند په میراث کې حصه چې نو هغه میلاویږي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د الله شکر ادا کوم. نو اوس اگر چې عقل دغه خبرې کې هلته آیات کې دغه راغلو، عقل نه منو، خو دې طرف ته چې نو هغه صریح حدیث رالو، او حدیث هم صحیح حدیث دی چې امام ترمذی رحمت الله علیه ورته وایي چې دا حدیث حسن او صحیح حدیث دی. نو د دې وجې نه کومه ښځه چې وفات د هغې خاوند وفات شولو، په دې ښځې باندې چې نو عدت دی 4 میاشتې او 10 ورځې. دغه شانتې نو هغه اوس دغه عدت کې څه دی،
نو پای کې چې نو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې روایت نه هغه روایت مفهوم چې نو هغه دا دی دا غوي فرمایي چې د داسې خزې کمی خزې چې خاون مړ شولو د دې لپاره حلال نه دی چې کوم څوک په الله او په ورځ د آخرت باندې یقین ساتي دا چې دا غوي څوک کې زیب و زینت چې نو هغه اختیار کی اوس دی بچ نو هغه سکه احداد وکړي احداد وی لیکيږي چې نو هغه دیتا چې دوی خپل زیب و زینت چې نو هغه بتر کوي په یو مړی باندې د 3 ورځو نه سیوا چې نو هغه غمخواري نشته سیوا چې نو د هغه خزینه د کمی خزې چې نو هغه خاون مړ شولو نو دا خزه بچیانو په خپل خاون باندې سلور میاشتې او لس ورځې چې نو هغه به پیدا غم کوي دا به سوک کوي اوس په دغه کې بس کوي نو دې کې ترک الاحداد بغي احداد معنی دا بچیانو دنداسه نه وهي دا بسترګې نه توري دا بچیانو هغه کریم پاوډر نه لګي دا بچیانو هغه د سي جامې چې نو هغه رنگداري وغیرہ د سي نو د شوشا جامې چې نو دا به ناغوندي تزیین چې کم اسباب دي دا به دغه اسباب چې نو هغه نه اختیاري نو دې ته ویل کېږي چې نو دغه عدت او دغه سوګو نو الله جل جلاله فرمای والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله وی کله چې نو هغه دوی خپل دغه نیټه ته ورسي خپل دغه عدت سلور میاشتې له سورج چې نو هغه پوره کی یا که په حالت د حمل کې وي نو وضعي حمل چې نو هغه وشي نو کدی بیا د خپل نس متعلق معروف دستور قانون مطابق چې نو هغه سکار کول غواړي نو دی کولای شي مقصد دا دی چې د دې سلور میاشتې له سورج عدت پوره شونه اوس د دغه عدت نه ورستو دا چې نو شریعت په اصول کې د شریعت په چې نو حدود کې دنه دا زیب و زینت چې نو هغه اختیارول شي چې د زیب و زینت اختیار کړي چې دا غي په وجه باندې د ته بل څوک د نکاح پیغام راولېږي الله وی دا صحیح نه دا دغه پیغام نو هغه تزیین اختیارول شي په دې کې پتا سو باندې څه ګناه نشته ها که خلاف شرح چې نو هغه یو کار کوي شریعت خلاف چې نو هغه یو زیب و زینت اختیاري نه پای کې بیا تاسو ته د روک تام چې نو هغه حق اصل دی حضرت مفتی شفیع رحمه الله دې ځکه چې هغه دا ذکر کړي وې دلته الله وی چې فلا جناح علیکم نو مقصود دا شلو چې کله خلاف شرع کار چې نو هغه کېدو نو سوره چې ستا وسو طاقت دا هغه په قدر پتا باندې منکول چې نو هغه لازم او واجب دی وي والله بما تعملون خبير الله ستاسو چې نو په عملونو باندې خبردار دی جيم مسألة الله جل جلاله ذکر کوي ولا جناح عليكم فيما أرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا الله وی د کمی خزې چې خاون مړ شلو یا دې ته طلاق میلاو شو او دغه خزه په عدت کې وي نو په دوران د عدت کې تاسو دې ته خطبه ملېږئ یو خطبه ده یو خطبه ده د خا په ضمې سره خطبه ویل کېږي لکه نکاح کې خلک وایي د اختر په منځ باندې وایي بیان ته چې نو کوم خلک خطبه وایي نو دغه ته خطبه ویل کېږي یو خطبه ده د خا چې نو هغه په زیر کسرې باندې نو دا ویل کېږي چې نو نکاح پیغام لېږلو ته چاته چې نو هغه د نکاح پیغام ولي مونږ چورته کوی نه وایو نو وای تاسو به دغه خزو سره چې نو هغه په عدت په دوران کې نکاح نه کوی نه و سره نه کوي ځکه چې دا چا څوک د چا په عدت کې وي نو دا د هغه سړی چې نو هغه خزه تصور کیږي د سره دا الله حکم دی دا په پردي نکاح کې لا من وجهین پاتې ده نو په کچرته د دغه دوران کې نکاح وکړلو نو دا نکاح ناجیز او حرام دی وز که یو خزه عدت می او د دې عدت په دوران کې د دې نکاح چاچنه نو جان بوج کر د پته او د ببل ځکه وتړلو نو د حرام له حلال وګڼل او چې حرام له حلال وګڼل دا سړی چې نو هغه کافر شونه د باندې خپل خزه چې نو هغه طلاق شونه دغه مجلس کې چې کم گواهان نسل دغه گواهانو چې نو دا غوي چې نو د اسلام نه اوتل د چې نو هغه کفر ته وخت ده د دې باندې خزه چې نو هغه طلاق شي د تجدید نکاح چې نو هغه بیا کوي وس کدی ته پته نه
نو ګناي کبیره چې دی نو هغه دی وشولو خو بیا کفر نه ښځه چې دی نو هغه پې نه طلاقېږي خو که پته ورته چې دا په پردي عدت کې ده او د دغې پردي عدت کې دوی وله نکاح وکړلو یا یې په دغې کې چې نو حاضري وکړله یا په هغې کې ګواه جوړ شول یا دغې مجلس نه چې نو هغه رالل نو بیا د هغې دپاره همدغه حکم دی تفسیر ذخیرة الجنان نور حضرات چې نو هغه دغه حکم یې ذکر کړی الله وی تاسو به ورته دا نه لیږئ او اکننتم فی انفسکم یا دا چې تاسو پټ کړئ هغه په خپل نفسونو کې الله ته پته ده چې تاسو به ورته تذکره چې نو هغه کوئ نو که داسې څوک چې عدت وي خاوند یې مړی طلاق ورته میلاو شي او ستا د هغوی ته د نکاح چې دی نو هغه شوق وي او رغبت دې وي نو الله رب العزت وایي په هغه صورت کې تاسو د هغوی سره پټه واده به نه کوئ دا چې دی نو حرام ده ناجایز ده البته د هغې ته کنایتن چې دی نو هغه تاسو ویلی شئ الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا عقدة النکاح دا به سره چې نو هغه مکمل پوخ نکاح خبره بنګي چې ګوره زمانه علاوه به د بل چا سره نکاح نه کستا چې عدت ختمېږي ګوځواڼه به نکاح کوم نه به دا ښځه دې سړي ته وایي چې زما چې نو عدت ختم شي تو به را سره نکاح کوي پوخته خبره به نه کوي الا قولا معروفا قول معروف چې نو هغه ورته ویلی شي مثلا دی ورته وایي زما چې نو هغه داسې نیکې ښځې ته ضرورت دی لکه تو چې یا ورته وایي چې ما دغه شانته چې نو هغه په هغې کې چې کم صفات وي هغه صفاتو ته چې نو هغه اشاره وکړي یا زما چې نو هغه د واده زړه کېږي واده شوق مې چې نو هغه دی نو داسې کنایتن الفاظو سره چې نو هغه ویلی شي صریح الفاظو سره به نه وایي صریح الفاظو سره الله رب العزت د هغې نه منع کړي دا چې نو هغه ناجایز دی بیا الله رب العزت وایي هغې پورې ورسره تو چې نو هغه عقد نکاح نشي کولی حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې چې کتاب خپل وخت ورسي کتاب نه مراد عدت دی تر دې چې د هغې عدت چې نو هغه پوره شي واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه نو دلته مخکې مونږ ویلو الله جل جلاله چې نو احکاماتو نه وروسته دغه ذکر کوي دلته هم الله رب العزت وایي پوه شئ چې ګورئ الله په هر هغه څه پوهېږي چې کوم ستاسو په نفسونو کې دی نو ستا په نفس کې چې کومه خبرې او تو به د هغې تذکره کې نو الله دله دغه اجازت درکړو چې کنایتن اشارتن ویلی شي خو عزم به ورسره نه کوي پوخ عقد چې دی نو هغه به نه کوي فاحذروه د هغې الله نه ویریږئ مخکې تېر شوي فاتقوا فاعلموا ان الله غفور حلیم الله رب العزت چې دی نو هغه بخونکی دی حلیم الله رب العزت بردباره دی یعنې که څوک وایي چې ما خو داسې ګناه وکړو یا ما سره څه چل وشو نو دا یاد ساته الله رب العزت چې دی نو هغه بردباره دی الله صبر کوي خو د الله د صبر کولو چې دی نو هغه دا مقصد نه دی چې الله پاک تا باندې قادر نه دی یا د هغې دا مقصد نه دی چې الله رب العزت چې دی نو هغه تو بخلی او تا ته بس وایي نه الله وایي د هغې دپاره ما یو ټایم مقرر کړی دی هغه ټایم باندې به د هر انسان سره بیا چې نو حساب کتاب کېږي الله دې موږ ته په خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي والذین کسان یتوفون چې وفات شي مړه شي منکم له تاسو نه ویذرون او پرېږدي ازواجن بیبیانې ښځې یتربصن بانفسهن نو په کار دی چې هغه انتظار وکړي په خپل ځانونو سره 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې فاذا بلغنا بیا هر کله چې ورسوي کې هغه اجلهن خپل نیټې ته فلا جناح علیکم نو نشته څه ګناه په تاسو باندې فیما پاغه څه کې فعلنه چې وکړي هغوی فی انفسهن په خپل حق کې بالمعروف دستور مطابق یعنې شریعت مطابق والله الله پاک بما تعملون ستاسو په عملونو باندې خبیر خبردار دی ولا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو باندې فیما پاغه څه کې ارستم چې اشاره وکړئ تاسو به په هغې سره من خدمت النساء د نکاح چې دی نو د پیغام نه او اکننتم یا پټ کړئ تاسو هغه فی انفسکم په خپل زړونو کې یعنې تاسو دا ووایئ چې څنګه هم د دې عدت پوره شو یو ټولو نه مخکې به ولې زه پیغام ورکوم علم الله الله ته پته ده الله ته علم دی انکم چې تاسو به ستذکرونهن ضرور به چې نو هغه ذکر کوئ د هغوی ته ولکن لا تواعدهن سرا لیکن د هغوی سره چې نو واده مه کوئ په پټه الا ان تقولو مګر دا چې وکړئ تاسو یا ووایئ تاسو قولا معروفا وینا چې نو خورا ښه ولا تعزمو او اراده مه کوئ عقدة النکاح د عقد د نکاح د غوټې د
کا یعنی نکاح سره مکوئ حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي عدت اجله خپل وخت وعلموا پواشئ ان الله چې بېشک الله پاک یعلم پوهېږي ما په هغه څه فی انفسکم چې د هغوی په زړونو کې دی فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دی فاحذروه نو ویرېږئ د هغې الله نه وعلموا پواشئ ان الله بېشک الله پاک غفور بخون کې حلیم اور بردبار دی